دنیایي اعتبار سره چې مونږ وګورو الله وایي چې انسان څه محنت کوي نو دک بدی وي د هغې ثمره ورته په دنیا کې ملاوي. د دنیایي اعتبار سره چې انسان په دنیا باندې محنت وکړي نو د هغې محنت نتیجه الله په دنیا کې ورکوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی وایي په دې مسلمانانو باندې د نام نفقې ګټل دا فرض او لازمي دي خو بعد الفریضه فست هغه فریضینا چې کوم فرایض د الله د طرفه لازم دي هغه مقدم دي هغه روان دي اول به هغه ادا کې منځ به کې روزه بنیسي وغیرہ چې کله ټیم نو چې کله دې منځ وکړو نو بیا پتا باندې د هغې نه پس د خپل بال بچ نان نفقه د ګټه د هغې دپاره چې دی د کور وغیرہ یو څه بل څه خو محنت کول د هغې دپاره دا پتا لازم دي چې تر کومې دې وس وي او هغې نابالغ د دغه نابالغو دپاره د خپل کور والا دپاره چې ستا د ژوند ملګری ده دې دپاره محنت کول دا پتا لازم. کله بالغان شو وغیرہ نو بیا د هر چا باندې خپل محنت البته یو څو څیزه تړلي چې باید یو دا ده چې بالغ شو نو په مور او پلار دا یو حق دی چې دی والله په صحیح ځای کې رشته وکړي. دا محنت مزدوری کول دا انسان دا اسلام دا طریقه خی چې دا بتکه اسلام دې د مزدوري نه معنی کوي بلکې د ترغیب ورکوي چې دا د مزدوري کې او زمون مسله دا چې من خپل بچي د دین سره نه عادت د دین نه خبرې په دین نه پوهه د دنیا په هر رامي ته پوهېږي خو په دین نه پوهېږي او بل دا چې مونږې دکشان عدد کار روزگاری سب نه کوي دا صحیح نه ده. اسلام پر رڼا کې دا صحیح نه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث مفهوم دی چې الله رب العزت تر قوي مؤمن چې دی راغوا چې مضبوط مؤمن وي دا الله تعالی کته بدني لحاظ سره مضبوط دی او کته مالی لحاظ سره مضبوط دی الله د تقوا او چې مؤمن وي کنه چې مؤمن دی محنت کول د دې وجې چې تا بال بل خوخري خوس کی په غزه کې اوسېږي دا مې صحیح خبره ده او په دې نیت چې الله رب العزت د دې ذمہواری په ما راچولې ده نو دا مې خبره نیت دې صحیح ځکه د دې کتابونو لیکل دي کدا خپل کور ولستانه دا مطالبه وکي چې مال ځان لا کور یا مال ځان لا کمرې مطالبه نو شریعت کې د دې گنجائش شته چې خپل خلستانه دا مطالبه کولی شي چې زه به دا چې کوم اجتماعي کور دی په دې کې زه نشم پاتې کېدی او مال بچی دی نو ځان لا کم دی کمره به ځان نو سټیک ته بالکل اجازه دی محنت کوا پا کرائے تو اسے کدا کرائے وستی او کزان لا وستی چې دا وستی چې دا نو دا محنت دا په اسلام باندې دا مزدوری کول دا په اسلام کې چې دا معنا نه دی بلکې د دې حوصله افزایی شوی ده. نو موږ په کار کا څه بدل نه کوم موږ یو کس کار روزګار کوي مزدوری کوي منډه تړله او ځان نه محنت کوي موږ وایو دا تقوادار نه دی دا نه کول نه د ټولو نه حضوی تقوادار دی ټولو نه غوښنه دی چې الله مرضا ساتي او ځان نه محنت مزدوریم کوي. د دې وجې
زمونږ استاد خپل پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د هغه صحابي لاسونه خپل کړی دي چې کوم صحابي په خپل لاس باندې مهنت کو لاسونه ولا خپل کړی د حلال مهنت ښه د حرام نه اسنه د بل پولی ته لاندې وته ته دا مهنت وکړه حلال روزګار پیژنې حلال کار پیژنې حلال کار کسب پیژنې د حلال مهنت او د حلالو د پاره طلب او منډه تړلا یو کس په جمعات کې ناشته او ذکر کوي او یو کس د حلال مزدوری کوي د صحیحیت او حلال غټي دک شان څنګه چې دله خدای اجر ورکړي دک شان هغه خدای پاک باندې حلال مزدوري کې اجر ورکړي مزدوری کوي پیسې ځان له غټي د باج بچ د بار غټي الله پاک والله اجر ورکړي خو شرط به د حلال وي او د دین داسې نه ده چې د دین بدله داسې راغونډې موږ یو څیز په سړی له یو خپله د دیندار لپاره خپله پیمانه جوړه کړې ده چې د هغه به جامې شلېدلې د هغه به جامې زړې وي د هغه به پټکېدار وي د خیرات لپاره خپله پیمانه ده زمونږ د مونځ لپاره خپله پیمانه ده د مسلمانۍ لپاره د خپله پیمانه ده چې زمونږ په پیمانه څوک برابر دي هغه زمونږ مسلمان هم نه وایو مسلماني به هم زمونږ د خوښې خلک کوي نو داسې نه ده د دین شعبې د مزدورۍ په باب کې د فقه د مالیاتو مستقل باب دی اجاره به څنګه کې او دا شراکت کاروبار به څنګه کې او دا په هغې کې که دوه کسان یو خوا یو بل خوا زمینداري به څنګه کې تو هم یو ویشته او بل چې دی نو د هغه ځمکه ده د دې به څه حسابي د یو ټیکټر دی او د بل تو هم دی د دې به څه حسابي دکه شان چې دی یو کس کور په ټیکه واخیسته د دې به څه حسابي یو کس تش مزدور دی د دې به څه حسابي یو څیز د فقه بابونو نقل کړی دا وایي داسې ونه ګڼئ چې دا هغه بېله خبره چې ته دې ناخبرې دا کتلې نه دی ونه دې کوشش کړی چې زما لپاره حلال لار دې دی کیسه ورنه د الله عید کور نه راواخله د پټو په زمیندارۍ په نوکرو باندې پس د کوم څیز کې چې ته شریکدار جوړېږي کاروبار کې مزدوري کې محنت کې د دې یو څیز دا په فقه کې واضح دی چې په دې طریقه وکړي حتی پیسې چا سره دی پیسې د چا نه قرض راغلی بیا په قرضونو کې خپل قسمونه دي د دې ټولو هر یو څیز دا په اسلام کې ښکاره او څرګند نو محنت مزدوری دا د اسلام نه سبار چیز نه دی که ته څاروي ساتي او که هغه لګیا راوړې او که ته کور کې کار کې او که د بل چا کار کې او که مزدوري کې او که کاروبار کې او بل څه البته د نوکرۍ په حساب باندې د نوکرۍ په نسبت باندې اسلام دا کاروبار خوښ کړی نوکري به تا ساتي او کاروبار به د نسلونه ساتي د وړې نه وړې څیز نه ته محنت او کاروبار شروع کړه د غټې نه غټه نوکري مه کوه هغه والله ښه نه دایي پیسه زموږ بعضې علما دي هغې له چې څوک وایي دعا راته وکړې او چې زه هر څیز له دعا نه کوم چې اسلام خوښ کړی دی وي د نوکرۍ دپاره موږ چېرته دعاګانې نه کوو البته خدای دی له ښه نه ښه کاروبار نو کاروبار مطلب دی د نوکرۍ په نسبت خوښ شوی خبره داسې ده نو اسلام چې دی دا څیز دا ناخوښه کړی نه دی شریعت وایي الکاسب حبیب الله څوک چې په لاس باندې محنت مزدوري کوي ما درته وایي شرط پکې دا دی چې د حلال نو شریعت وایي چې دا د خدای دوست شریعت وایي دا د خدای دوست دی ښه ده دا دنیا چې توحه ده د عقوبه چې پیسې در سره وي ته به صدقه ورکړې که ته خپله بل ته محتاج یې ته به څه صدقه ورکړې که پیسې در سره وي ته به حج وکړې که د خدای توفیق هم شامل حال چې شي قبولیت به د خدای نه غواړي ورنه ډېرو خلکو سره پیسې حج نه کوي غوټې ورته والی بېله خبره خو لیکن بنیادي عنصر د هغې خو به موجود وي
پیسې در سره وي ته به جومات جوړ کړي، پیسې در سره وي کېدای شي مور او پلار هم درنه خوشحالېږي، پیسې در سره نه وي هغې بیا نه خوشحاله، هغې بیا فرق کوي. نو د دې وجې شریعت راته وایي چې بابا ته به چاته لاس نه نیسي، الید العلیا خیر من ید السفلی. شریعت وایي دا بره لاس چې دی دا غوره دی د لاندې لاس نه چې تا چاته لاس نیسلي چې ما له 10 روپۍ راکړه 40 روپۍ راکړه او دا وکړه. الید العلیا خیر من ید السفلی. دا لاندې چې دی چاته لاس نیسلي او منت کې مزدوري دا هغه ته ځایي کې او سوال کې د دې نه دا ښه ده چې ته بل له محنت مزدوری دا په اسلام کې دا ناخوښه نه ده. د ټولو صحابو علمونه نه کول. تاسو صحابو تاریخ وګورئ نو د اصحاب صفه دا په ټولو صحابو کې کم دي، دونه زیات نه دي. اگر مرتبه اوچته دا ځان خبره هم راځي او کس دین زده کوي د خدای شریعت زده کوي بل هغه ځان له مسله، خو لیکن د نورو صحابو محنت مزدوری کړې او دا چې دغه مهاجر په مدینه منوره کې شته شوي دي نو دا په کاروبار او په محنت شته شوي ورنه یې تر اوسه نه خو د مکې نه مهاجر راغلی هېڅ هم ورسره خپل کاروبارونه یې پرېږدي خپل کورونه یې پرېږدي حتی ځمکې ته لاړې کورونه ته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذاتي کور چې دی هغې کلاران نه یو صاحب خرڅ داسې دای ناسه خو چې دلته شته شوي دي نو دا په کاروبار شته شوي. صحابه چې کله مواخات جوړ شو ورورولي راغلې جوړه شوه نو هغه خو داسې وه چې هغه انصار ورسره خپل کورونه هم تقسیم کړل شو خو خیر صحابي به ورته وي وایي نه مونږ ته د بازار لار وښایه مونږ په محنت مزدورۍ پوهېږو او هر څه یې کړي دکانو کاروبارونه یې کړي دي زمیندارۍ کړي دي په کرایو باندې خلکو له بوجونه وړي دي داسې سپک کار خو نه دی ولې داسې محنت کې مزدوري کې کم سپک کارونه دي موږ هغې ته سپک نه وایو هغه منکر ټول په سپکو کې اخته دي. کم چې دروند کار دی محنت دی مزدوري ده د حلالو محنت دی مزدوري ده د حلالو هغه سپک نه دی. کار کسب هغه وګوره چې کوم حلال وي بس هغه الله ته خوښ دی او هغه دروند کار دی او که نه کوم ډېرې پیسې وي پکې ډېر مال وي پکې او خلک پکې ظاهرا تا ته ډېر پاسم کېږي لکه د پوډرو او د چرسو د دې دا پیسې ولې لږ بله پیسې په لږ وخت کې سړی مالدار کړي خو تباه کوي نسل والله خوا تباه کوي د بل نسل هم تباه کوي د بل کور هم تباه کوي خپل کور هم تباه کوي. پیسې خو ډېرې ظاهرا ورته خلک بیا ډېر پاسم کېږي ځکه پیسې ورسره راشي خو لیکن الله ته ناخوښه دی په ظاهرا باندې دغه کس عزت کوي خو په زړه کې به یې خوښ نه وي کرکه به یې درنه دغه کار ته سپک ګوري او چې خبره رام شي نو بیا هم ورته سپک الفاظ هغې متعلق خلک دغه کار متعلق استعمالوي اگر که خپلې کوي. نو د دې وجې محنت مزدوري شریعت دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته وی د هغه مزدورکار لاس کول کړی دی چې کوم کس محنت مزدوري په خپل لاس کړی ده. د دنیا موږ خلک موږ ته انسانیت کوي موږ وایي انسانیت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړه. د دنیا یو قانوندان ته ماته نشي ښودلی د دنیا یو کاروباري ته ماته نشي ښودلی د دنیا یو چې تاسو ورته وایئ چې دا اخلاقي طور د اعلی معیار دی او تور پسې دی چې دا لینن دی او دا پلانګي دی او دا ډنګرې دی او د دنیا په سطحه ته هغه عظیمو خلکو کې شمارې خو داسې به ته ماته ونه کړې چې هغه د خپل غلام لاس ښکل کړي هغه د خپل نوکر لاس ښکل کړي هغه د محنت کش لاس ښکل کړي او هغه د محنت کش سره چې څنګه هغه په کاڼي ګزار کړی دی دکه شان ورسره ده کړی دی څنګه چې هغه دا محنت کړی دی دکه شان دی مشر محنت کړی دی دکه شان دی سربرا محنت کړی دی دا به ته ماته که ښودلی شي یوازې په تاریخ او په عظمت او په لویه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ته ماته قبل النبوت هم ښودلی شي او بعد النبوت هم ښودلی شي او عظیمه ورسره دا ده چې هغه خو د دنیا په حساب به لوی خلک وو د تاریخ په حساب به لوی خلک وو
نه به دونه بادشاهي وه نه به دومره تابعدار خلک وو دا اخوا د دنیا په اعتبار سره معظم شخصیت د خاندان په اعتبار سره معظم شخصیت د دیندارۍ په اعتبار سره معظم شخصیت او د ټولو خلکو مقتدا رهنما چې په یو اشاره باندې لکونه سرونه قربانېږي نن هم چې 1400 کاله مخکې څنګه قربانېده لیکن هغه عظیم شخصیت د یو ادنا امتي لاسونه ښکلوي د څه د وجې چې د محنت مزدوري په خپل لاس حلال کړی په خپل لاس والله چې دی په تبر کې لاس کې ورچوي په خپله خوله مبارکه ده دو الکاتب حبیب الله د لپاره فرمایي په خپله خوله مبارکه فرمایي چې تاسو کې د ټولو نه ښه صدقه هغه ده چې سړی په خپل بال بچ وکړي نو چې وی ګټې به پرې وخوري که نه چې ګټې نه څه به پرې وکړي نو د دې وجې خپلم که انسان مزدوري کوي خپلم که انسان محنت کوي خپلم که انسان منډه تړله وي دا څه بده نه ده دا څه خراب کار نه دی دا ډېر عظیم کار دی خو د حلالو کار د حرامو نه خپل نسل به هم نه تباه کې د بل نسل به هم نه تباه کې او که دکه شان خپل نسل خپل کشر خپل کور والا خپل کشران دا دین په حلالو راواړل دا دین د حلالو په مزدورۍ عادت کړو په محنت کې عادت کړو په کاروبار کې عادت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ستا فریضه ده دا ستا لازمي دي او پس د مونځ نه پس د روژې نه پس د فرایضو نه په تا دا لازم دي چې ته دا محنت وکړې دا به ته خپله دا چل سکې په خپل بال بچ به هغه ته د عزت رزق اخرى محنت وکړه خپل الله دې توفیق راکړي خان دا سبا د نه خان څنګه چې د نور شعبې دي په اسلام کې څنګه چې د نورو د پاره د فقه بابونه دي تاسو د علماو سره بیا کې صرف یو په مد د زمیندارۍ کې تاسو بابونه به تاسو ته وشماري چې څومره بابونه دي چې دا زمینداري دا چې د دې وسیله سره هر یو څیز دکه شان بیا ورته ته ووایه د کاروبار باره کې ما ته احادیث ووایه او ما ته د فقه باب کولو کا دکه شان ته ورته ووایه چې د هر څیز په باره کې داسې د اسلام نه بار کار نه دی البته خبره دا ده چې اول الله رب العزت رضا کا احکامات د الله ومنه بیا محنت مزدوري چې د دنیا په کومه شعبه باندې وځي او چې د حلال وي احادیث باندې د ما درته وي د هغې متعلق راغلي دي محنت مزدوري به کې دي ته به سپک نه ګورې ښه ښه آزاد مټ بلګیای خپه فخر باندې وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د خدای دوست دی نو خپه فخر وای الحمدلله مزدورکم فلا حلال الحمدلله هله وای دا مې د خپل لاس ګټه په دې د خدای شکر ادا کړی تعالی الله صلاحیت دا درکړي تعالی کې قوت دا درکړي خبره ختمه بس خبره د کده شریعت مونږ ته گنجائش شریعت اوس ته برابرې ده ګوره نو بیا ته خدای والی چې محنت مزدوري کوي یو نیم کس برابر یا د کبه د لحده پورې کار کوي و چې ته برابرې پیسې د هر څه د سره شته بیا ته کارونه بیا ته راشي د دین ته مونږ وایو چې کم کس برابر دی او دوی پکې دین ته وباسه یا هم کیسه سمه ده که دا ته خو نه ده چې یو کس خدای پاک مالدار پیدا کړی دی هغه د محنت او مزدورۍ ته لاندې وځي او یو کس غریب دی هغه محنت او مزدوري کوي تا هغه کې څه فرق خدای پاک فرق کې مراتب نه کونی زندگی تو فرق د مراتب ونه کې بیا ته خدای پاک مالدار پیدا کړی څه د هغې مطابق وچلې یو پیرا دا چې سردانه خدا کلاړیانې کوي ول باندې ټکونه مکونه وای نو دې یو لوی وزیر هغه ګاډي پسې ذکر کوي نو خلکو ته لاندې بلا لیکلو چې دا مطلب دا ډېر لوی سړی دی دا واه نابلی مینه وغه پټک والو هغه وینا وی د ګاډي ته د ذکوال دا د کار نه دا د زمونږ اگر چې دا غو سنو کړو خو دا مطلب هغه ټاکو وی دا ذکوال د کار نه دی دا زمونږ کار دی د کار روډ جوړول نو د مالدار او د غریب حسنه سفرک پکار دی هغه به مزدوري کوي دا د خدای په قدر کې ته پدې د خدای شکر ادا کړه هغه مطابق وچه اخیره خبره ده اخیره خبره ده تاسو وې دي شریعت کې شریعت کې دا چې ستړي اخلاق کې نلاس باندې کړی موږ په صرف دا ذکر دي موږ اسلامي قانون ته نه ټینګوړو او د مليان لري او ټیکی ورته څه کنه او موږ وایي زموږ د اسلامي د هیڅ اسلامي نشته اسلامي قانون چې راځي تاسو بیا دا سبب دي چې اسلامي قانون چې دی هغه کې دا چې راغل نه بلاس نه
خو دغه نه مخکې دغه لپاره لوی فلسفه موږ صرف دا لاس ویل لاس او چې سړی زنا کوي دنه به دی به سنګساري کړه موږ وایو او دا خو ډېره ګرانه ځکه د سړیتوب په ځای خو پنه ږدو نه د دې لپاره بلا نوره کیسه ده چې زنا د سړی رارسي هغه به څو په څلورو ګواهانو ثابتېږي او زنا ته به رارسي ولې شریعت اسلامي حکومت به دله خپله ده واده پروګرام کوي دله به کور جدا کوي دله به دا کوي د میډیکل خرچه به د په حکومت وي د تعلیم خرچه به په حکومت وي دا چې د دې ټولو نه راوځي او سره د دې چې دلته هر څه موجود وي او بیا هم بې دغې له ځي نو بیا به چې دی دلته شریعت کې وښکاري خیر هغه ځان له بلا شرایط دي دا غن نه چې لاس ځان داسې نه شي وایي د هغې لپاره بلا چې هغه قانون کې دا چې کوم کس نه غلا شوي حتی هغه به الفاظ د غلا استعمالوي چې بهی زمانه د پلانکي پیسې پټې کړي دي غلا کړي دي که هغه دا وایي چې زمانه چا پیسې اوچتې کړي دا دومره الفاظ بدل شو شریعت هم دا وایي چې ښه دا ده چې دی داسې وایي ده سره د ده احکام هم بدل شو لاس به اوس نه شي وایي پیسې به هغه ته واپس کېږي خو غلاس بادنه نشي وایي دا کشان د هغې لپاره خپل شرایط دي چې دا مال به محفوظ وي محفوظ ځای کې به وي د دې بل به پکې څه معمولي شرکت هم نه وي دا به مال غنیمت نه وي دا به پلانکي نه وي ډېرې خیر هر څه په هر شرایطو برابر و یو کس غلا وکړله څه وکړله غلا یې وکړله او هغه بیا چې دی نو د 10 دراهمو برابر وهله چې د هغې نه کمه یې هغه هم بیا غلا نه ده وغیره ځان یعنې دغه نه ده دا لاس پکې نه کټ کېږي چې کله د 10 دراهم برابر او مال محفوظ ورته نو شریعت بیا د ته وایي چې د غلا وکړله او د ده پکې شرکت هم نشته او دا وایي دنه به دا لاس ووایي شي دنه به څه وایي شي دا لاس ووایي شي دا به ترې کټ کېږي الله هم دې وساتي اوس دنه به دا لاس ولې کټ کېږي وجه څه ده دنه به دا لاس ولې کټ کېږي وجه څه ده نو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه پکې خبره کوي امام شاه ولی الله په حجت الله کې وایي د دې لاس کار چې وو دا محنت ناغلا نه وه د دې لاس کار دا مزدوري وه دا حرامې پیسې نه وې د دې لاس کار دا محنت مزدوري وه نو چې کله ستاسو په دې کور کې دا کتاب جوړ شي دا یو څیز ستاسو استعمالوي هغه جوړ شي نو هغه چې بیا کله جوړ شي او دا کار وځي نو بیا ورسره څه کوئ ډیران ته غورځوئ اردی شي بیکاره شي نو ډیران ته غورځوئ دکه شان د ده د لاس وي چې کوم کارو محنت مزدوري وه دې خپل کار پرېښوده نو چې خپل کار یې پرېښوده نو شریعت وایي اوس د ده نه دا لاس وه ځکه چې د دې کوم کار و دې بیا هغه نه کوي وایي شي په خبره باندې نو دا لاس دا خپې دا سم وجود چې الله درکړی دی دا یې د مزدوري او محنت لپاره درکړی دا یې د کاروبار لپاره درکړی دی دا یې د 10 بجو 1 بجو پورې د خوب لپاره نه یې درکړی دا یې دې لپاره نه یې درکړی چې شپه هم د خدای په نافرمانۍ تېروه او ورځ هم د خدای په نافرمانۍ تېروه نو دنیا دې مهاده نه د آخرت دې تباه او برباد دی د دې وجې چې خپله محنت مزدوري دا زده کړو او کوو په دې فخر کوو چې الله توفیق راکړی د حلالو محنت کوم او خپل بال بچ ته هم دا طریقه وښایو نه چې دا لنډه لار ورته چاته د ارام وښایو نو زمونږ به هم زندګي تباهي آخرت به هم تباهي الله هم دې دغې حالت